أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس وبعض د خلقنا من آسوک دی یقولو چې وای آمنا منګ ایمان راوړی دی، یعنی په خولې باندې صرف وای آمنا منګ ایمان راوړی دی بالله په الله باندې او بالیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې وما هم بمؤمنین او ندی دی ایمان راوړونکي د زړه نه. یخادعون الله ټګي کوي دی د الله سره په خپل خیال کې، والذین او دغه کسانو سره امنو چې ایمان یې راوړی دی، وما یخدعون او ټګي نه کوي دی الا انفسهم مگر د خپل ځانونو سره، وما یشعرون او دوی نه پوهیږي فی قلوبهم بزړونو د دوی کې مرض د منافقت دی، فزادهم الله مرضا نو زیات دي کې الله دوی دپاره مرض د دی، ولهم او د دوی دپاره عذاب علیم عذاب دردناک دی، بما کانوا یکذبون په سبب داغې دوی دروغ ویل او دروغ کول. و اذا قیل لهم او هر کله چې ویلی شي دوی ته لا تفسدوا فساد مه کوئ فی الارض په ځمکه کې، قالوا وایي دوی انما نحن مصلحون یقینا یو منګه مصلحون اصلاح کوونکي، الا خبردار انهم یقینا دی هم المفسدون هم دی فساد کوونکي ولکن لا یشعرون لیکن دی نه پوهیږي. و اذا قیل لهم هر کله چې ویلی شي دوی ته آمنو ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړي صحابه، قالوا وای دی انؤمن وای موږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې ایمان راوړي بېوقوفانو، الا خبردار انهم یقینا دی هم السفهاء هم دی بېوقوفان ولکن لا یعلمون لیکن دی نه پوهیږي. و اذا لقوا الذین او هر کله چې دوی مخامخ شي هغه کسانو سره آمنو چې ایمان یې راوړی دی یعنی مؤمنانو سره، قالوا وای دی آمنا منګ ایمان راوړی دی، و اذا خلو هر کله چې لاړ شي الی شیاطینهم خپلو مشرانو سره، قالوا نو وای دی ان معکم یقینا من تاسو سره یو، انما نحن مستهزئون یقینا من یو ټوکې کوونکي په مسلمانانو پسې، یعنی دا موږ چې وای ایمان راوړی دی دا موږ هسې ټوکې کوو باغې پسې. الله یستهزئ الله چې د سزا د ټوکو به ورکړي، اوس دې ځای نه د الله تعالی جواب وتی الله یستهزئ سزا د ټوکو به ورکړي بهم دوی ته، ویمدهم او پرېږ به د دوی لره فی طغیانهم په سرکشۍ د دوی کې یعمهون حیران و پریشان. اولئک الذین دا کسان دي اشتروا الضلالة چې خوښه کړې د ګمراهي بالهدی په مقابله د هدایت کې، فما ربحت تجارتهم پس هیڅ فایده به ونه کړي تجارت د دوی، وما کانوا مهتدین او نه به دوی په سمه لار شي. مثلهم مثال لدی یعنی د کفار مکه او د نبی علیه السلام، کمثل الذی بشان دغه کس دی استوقد نارا چې بل یې کور، فلما اضاءت پس هر کله چې رڼا شوه ما حوله غیر چاپېر د ده، ذهب الله نو بوتله الله بنورهم رڼا د دی، وترکهم او پرېښودل دی لره فی ظلمات لا یبصرون په تیارو کې دی حق هغه نه ویني، دی ړانده شول د حق نه، صم دی کاڼه دی بکمن ګونګیان دی عمیون ړانده دی، فهم لا یرجعون نو دی حق ته نه راګرځي. او کصیبن یا پشانته یا مثال د دې قرآن پشان د باران دی من السماء د باران فيه ظلمات چې بدی کې تیری وي ورعدن او غلس غلزوي او برقن او برېښناوي، یجعلون اکددی اصابعهم ګوتې خپلې یعنی د ګوتو د اثرونه ورکي، خو دلته د غون ګوتو تعبیر وکړه یعنی دی دونه زور دی دغه له ورکي دی ګوتو له چې داسې لکه دا ټولې ګوتې په غوږونو کې وردن نه کړي، فی آذانهم په غوږونو خپلو کې من الصواعق د وجې د تندر نه، خضر الموت د وجې د یارې د مرګ، والله الله پاک محیط راګیره کوونکی دی بالکافرین په کافرانو باندې. یکاد البرق نږدې د برېښنا یخطفو چې وتښتي ابصارهم نظر د سترګو د دی، کلما هر کله چې اضاء لهم رڼا شي دوی ته مشوا فیه نو ځي دوی په هغې کې، و اذا اظلم هر کله چې تیاره شي علیهم په دوی باندې قاموا نو دوی ودرېږي، ولو شاء الله که خوښه شي د الله لذهب نو بوتلې به او بسمعهم طاقت د اورېدو د دوی و ابصارهم او طاقت د لیدو د دوی، ان الله یقینا الله پاک علی کل شیء قدیر په هر یو څیز باندې قدرت والا دی.